بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد نن چې کما سبق منګ وایو نو دا ډیر زیات اهمیت والا سبق دی او تاسو ته پته ده چې ګره د نحوی مقصد او غرضم دا دی چې موږ ترکیب وپیژنو معرب او مبني وپیژنو او چې معرب موږ وپیژنو دا لفظ معرب دی نو بیا اعراب پیژندلم ضروری دی چې موږ اعراب وپیژنو چې په دې باندې لفظ باندې اعراب سره راځي دا په دې باندې رفع راځي نصب راځي جر راځي جزم پہ راضی سی شے پہ راضی نو دا اعراب تعریف سدے اعراب تعریف دا کی دیشی الاعراب عبارة عن الحركة او الحرف في آخر المعرب یعنی اعراب دا معرب پا آخری حرف باندی حرکت تولیشی حرکت وی یا حرف وی پا آخر د معرب پا آخر کی حرکت یا حرف تا اعراب وی حرف یا حرکت تا سوی اعراب وی بیا د اعراب داس مطلقاً سلور سیزونه کیگی اعراب با سلور سیزونه جوڑیگی نمبر 1 رفع نمبر 2 نصب نمبر 3 جر او نمبر 4 جزم وز دا منگ تقسیمو رفع با کم سیزونو راضی نصب با کم سیزونو راضی جر با کم سیزونو راضی او جزم با کم سیزونو باندې راضی نوس د دې سلور سیزونو نه رفع نصب دا د اسم او فعل دواړو باندې راضی اسم مرفوع کېدی شي او فعل مرفوع کېدی شي فعل منصوب کیږي او اسم منصوب کیږي او جر چې کوم دی نو دا د اسم سره خاص دی په فعل باندې جر ناراضي په فعل باندې جر ناراضي او بل زمنګ سره اخیره پاتې شو جزم نو جزم د فعل سره خاص دی په اسم باندې جزم ناراضي په اسم معرب باندې جزم ناراضي نو د اسم ګوره د اسم معرب اعراب درې سيزونه شو زمنګ سره رفع نصب جر رفع نصب او د فعل معرب اعراب زمنګ سره درې سيزونه شو رفع نصب جزم رفع نصب جزم بیا د رفع نصب جر او جزم د هر یو چې کوم دی دا د مختلف علاماتو په بنیاد باندې موږ پیژنو رفع همیشه چې کوم دی څنګه راځي کله نا کله څنګه راځي نصب څنګه راځي جزم څنګه راځي جر څنګه راځي نو د دې مختلف علامات دي د رفع مختلف علاماتونه دي د نصب مختلف علاماتونه دي د جر مختلف علاماتونه دي او د جزم مختلفه اوس په پیژن نو د دې پیژندلم د علاماتو په بنیاد باندې ومن کو کله رب راضی د ضمې په صورت کې مثلا جاء زیدون د زیدون په اخر کې ضمه ده او دا علامت دی د رفع یعنی چې زید مرفوع دی ولی چې په دې باندې ضمه راغلی ده نو ضمه دا به علامتی د رفع اولنې صورت دویم صورت دا دی چې کله به رفع راځي په صورت د واو کې د واو په صورت کې به راځي مثلا جاء اخوک نو د اخو په اخر کې دا واو چې راغلی ده د رفع علامت دی واو راغلی دی دا د څه علامت دی رفع علامت دی نمبر 3 د رفع علامتی الف د الف په صورت کې به رفع راځي یو لفظ وي مرفوع خو څنګه مرفوع ځکه داسې به مرفوع چې په اخر کې الف راغلی دی په اخر کې جیسے جاء رجلان نو د رجلان په اخر کې الف راغلی دی دلته الف د علامت د رفع دی الف علامت رفع دی او نمبر 4 اثبات نون اعرابي اثبات نون یعنی نون اعرابي په اخر کې راشي د نون اعرابي په اخر کې راتلل د دې خبرې دلیل دی چې دا لفظ مرفوع دی مثلا یضربان د یضربان په اخر کې نون راغلی دی نون اعرابي نو نون اعرابي چې کله د یو فعل په اخر کې راشي نو دا به علامت د دې چې دا لفظ مرفوع دی دا لفظ مرفوع دی نو د رفع سلور علامتونه شو نمبر 1 ضمه نمبر 2 واو نمبر 3 الف او نمبر 4 اثبات نون اعرابي د نصب 15 علامات دي
اولنی علامت نصب برازی د فتحی په صورت کی رأیت زیدن نو د زیدن په آخر کی فتحه ده او دا علامت د نصب ده نو لہذا زیدن دا منصوب ده ځکه منصوب ده چې په دې باندې فتحه راغلی ده په آخري لفظ باندې. نمبر 2 نصب برازی په صورت د کسری کی جیسے رأیت مسلمات دا منصوب ده خو چونکی فتحه به نه راغلی کسره به راغلی ده نو په دې صورت کې به موږ وایو چې دا مسلمات منصوب ده خو نصب په صورت د څه کې راغلی د کسری کې راغلی دی په صورت د کسری کې راغلی دی. نمبر 3 کله به یو لفظ منصوبی خو علامت به د الفی علامت به جیسے رأیت اباکا نو د ابا په اخر کې الف راغلی دی او دلته الف علامت د نصب دی چې دا ابا منصوب دی ځکه منصوب دی چې د دې په اخر کې د نصب علامت الف راغلی دی د نصب علامت. او څلورم صورت علامت د نصب علامت دی ادا یا منصوب یا علامت د څه شی دی د نصب مثلا رجلین په رجلین کې دلته یا راغلی ده یا علامت د څه شی دی د نصب دی یا علامت د نصب دی. او پنځم صورت د نصب علامت او صورت دا دی چې اسقاط نون اعرابي لن یضربا کی یضربا منصوب دی په دې باندې لن ناسب هم داخل شوی دی خو په آخر کې ته نون غورځېدلی دی نو دا نون غورځېدل د دې خبرې علامت دی چې دا دلته اصل کې دا منصوب دی او نصب په صورت کې راغلی دی د اسقاط نون اعرابي د اسقاط نون پوه شوي. 5 علامت نصب 5 علامتونه دي اولنې فتحه دویم کسره دریم الف څلورم یا او پنځم اسقاط نون اعرابي. د جر علامتونه د جر 3 علامات دي جر به 3 صورتونو کې راځي اولنې جر به راځي د کسری په صورت کې مثلا مررت بزیدین نو زیدین کې کسره ده جر دی او دلته جر چې کوم دی په صورت د کسری کې راغلی دی. نمبر 2 په صورت د فتحی کې به راځي جر مررت باحمد نو احمد کې اصل کې دا با جر داخله شوی ده په کار دا دی چې احمدی وي خو چون کې غیر منصرف دی لہذا موږ به احمد وایو خو احمد ځکه وایو چې دلته په دې باندې کسره نشي راغلی نو کسره په صورت کې راغلی ده د فتحی کسره د څه په صورت کې راغلی ده د فتحی. او دریم علامت د جر دی یا مثلا مررت بابیکا نو دلته په اخر کې یا راغلی ده او یا علامت جر دی یا علامت نو د جر 3 علامتونه شو کسره فتحه او یا کسره فتحه او یا. زمونږ سره بل اخیره پاتې شو یو څیز هغه د جزم. اوس د جزم څو علامتونه دي نو د جزم هم 3 علامتونه دي اولنې جزم به راشي د سکون په صورت کې ساکن بی لم یضرب نمبر 2 جزم براشي علامت اسقاط نون اعرابي مثلا لم یضربانا نون پریوته دی کنه نو دا اسقاط نون اعرابي مدن د جزم علامت ته. نمبر 3 حسب لام کلمه چې کله لام کلمه حرف علتی نو د جزم په صورت کې به حذف کیږي نو دغلته به جزم راځي په صورت د لام کلمې کې نه به سکون موجودي نه به اسقاط نون اعرابي خو په اخره کې به حرف علت څه شي غورځېدلی نو موږ به وایو دا کلمه مجزومه ده دا کلمه ګوره لم يدعو اصل کې يدعو څه شی يدعو واو موجودو خو چې کله فی لم داخل شو نو واو وغورځېده اوس دا يدعو مجزوم دی خو جزم راغلی دی د سکون په صورت کې نه اسقاط نون اعرابي په صورت کې نه بلکې د حذف لام کلمې په صورت کې يدعو بر وزن يفعلو صحیح ده بیا واو د لم د وجه نه وغورځېده نو يدعو پاتې شو يدعو په خبره پوه شوي يدعو بر وزن يفعو لام کلمت حذف شو نو لہذا دا جزم برازي کله د سکون په صورت کې کله د اسقاط نون اعرابي په صورت کې او کله د حذف لام کلمې په صورت کې د حذف لام کلمې. اچھا دا په سمجھ کې رالل
اچھا مخکې ځئ. اوس د اعرابو ابتداءً دوه قسمونه دي. د اعرابو ابتداءً یو ته وایي اعراب بالحرکت او یو ته وایي اعراب بالحرف. اعراب بالحرکت څه ته وایي او اعراب بالحرف څه ته وایي؟ اعراب بالحرکت هغې ته وایي چې حرکت یعنی ضمه فتحه او په کسرې سره اعراب راشي نو دې ته وایي اعراب بالحرکت. اعراب بالحرکت. او اعراب بالحرف هغه چې د حرف یعنی واو الف او یا سره راشي، واو الف او یا سره راشي نو هغې ته به موږ وایو اعراب بالحرف. اعراب بالحرف. بیا د دې دواړو یعنی اعراب بالحرکت او حرف دواړو دوه قسمونه دي. یو ته وایي لفظي او یو ته وایي تقدیري. یو ته وایي لفظي او یو ته وایي تقدیري. د لفظي مطلب دا دی چې حرکت یا حرف دا به په الفاظو کې موجودي او ویلی کېږي به. دا خبره یاد وساتئ، په الفاظو کې به موجودي او ویلی کېږي به هم. دوه شرطونه دي، الفاظو کې به موجود او ویلی کېدل. او د تقدیري مطلب دا دی چې حرکت یا حرف دا په الفاظو کې موجود نه بلکې د خپل طرفه دغه حرکت یا حرف فرض کړی کېږي. څه کېږي؟ فرض کړی کېږي چې دلته واو موجود دی. په خبر باندې پوه شي، خو په الفاظو کې به موجوده نه. اچھا دا خو لفظي او تقدیري شو. بیا دغه لفظي او تقدیري په دوه قسمه دی. یو ته وایي حقیقي او یو ته وایي حکمي. یو ته وایي حقیقي یو ته وایي. د حقیقي مطلب دا دی چې یو حالت د دویم حالت تابع نه. مثلا فتحه د کسرې تابع نه، کسره د فتحې تابع نه، و الف د یا تابع نه، یا د الف تابع نه، بلکې په خپل حالات ضمې په حالات کې واو راشي، د نصب په حالات کې الف راشي او د کسرې د جر په حالت کې یا راشي، او دغه شان د ضمې په حالت کې د رفع په حالت کې ضمه راشي او د نصب په حالت کې څه راشي؟ فتحه، او د جر په حالت کې څه راشي؟ کسره. نو دا حقیقي اعراب دی، دې ته وایي اعراب حقیقي. او اعراب حکمي دې ته وایي چې یو حالت د بل حالت تابعي، یو حالت د بل حالت تابعي. مثلا من وایو رأیت احمد مررت باحمد، نو دلته احمد باندې باوجود د چې با جره داخله شوې ده خو من احمد وایو فتحه فی وایو، نو دلته فتح جر دا د فتحې تابع دی جر، نو دې ته موږ اعراب حکمي. اعراب حکمي. اوس د دې د لږ خلاصه بیا وایم. شاباش. اعراب د ټولو نه اولا په دوه قسمه دي، اعراب بالحرکت بالحرف. بیا د دې دوه قسمونه دي، اعراب بالحرکت لفظي، اعراب بالحرکت تقدیري، اعراب بالحرف لفظي، اعراب بالحرف تقدیري. بیا د دې دوه قسمونه دي، حقیقي حکمي. نو لفظي حقیقي، لفظي حکمي، تقدیري حقیقي، تقدیري حکمي. نو د دې ټول چې کوم دی نو اته قسمونه شو. څو شو؟ اته. اوس ته شماروم. اعراب بالحرکت لفظي حقیقي. نمبر 2 اعراب بالحرکت لفظي حکمي. نمبر 3 اعراب بالحرکت تقدیری حقیقی. اعراب بالحرکت تقدیری حکمی. سلور شو. اعراب بالحرف لفظی حقیقی، اعراب بالحرف لفظی حکمی، اعراب بالحرف تقدیری حقیقی او اعراب بالحرف تقدیری حکمی. اعراب بالحرف تقدیری سو صورتونه شو؟ اته. اوس د دې یو مثالم در کوم، صحیح ده چې ذهن کې راشي. ګورئ منګه وای د ټول نه اول اعراب په دوه قسمه دي، یو اعراب بالحرکت یو اعراب بالحرف. بیا د اعراب بالحرکت دوه قسمونه مونږ جوړلو، د دواړو اعراب بالحرف لفظي حقیقي، لفظي حقیقي، بیا بالحرکت لفظي حکمی. لفظي ګورئ لفظي حقیقي مثال ده. ګورئ جاء زیدون، رأیت زیدن، مررتو. منګ لفظي تعریف دا حرکت تعریف دا کړو چې ضمې په صورت کې، نصب په صورت کې او د جر، او د لفظي تعریف هم دا کړو چې په الفاظو کې صحیح موجودي، په الفاظو کې موجودي ویل کېږي. او د حقیقي مطلب هم دا بیان کړو چې حق د یو حالت د بل حالت تابع. ګوره جاء زیدون رفع راغلی ده، رأیت زیدن
حالت د نسب دی نسب راغلی دی مررت بزیدین حالت د جر دی کسر راغلی ده که نه راغلی او ویلی کیږي که نه ویلی کیږي نو بالحرکت شو ځکه چې زما نسب او جر په صورت کې راغلی ده لفظي شو ځکه چې موجود دی په الفاظو کې ویلی کیږي حقیقي شو ځکه چې یو حالت د بل حالت تابع نه دی یو حالت د بل حالت تابع یعنی رفع نسب د فتحې تابع نسب چې کوم دی د کسرې تابع نه دی په خبره باندې پوه شوئ که نه یې پوهه اچھا نمبر 2 دویم مثال اعراب بالحرکت منګه دویم قسم جوړ اعراب بالحرکت لفظي حکمی حقیقي خو شو کنه یعنی حکمی معنا دا چې یو حالت د بل حالت دی خو په الفاظو کې موجودي جاء احمد رأيت احمد مررت باحمد پوه شوي نو دلته نسب چې کوم دی حالت جر دی لیکن نسب تابع دی د نسب تابع باحمد پکارو کنه لیکن بدی باندې کسر نه نو کسره د څه په صورت کې راغلی ده فتحې په صورت او مونږ وی کنه د کسری علامات نو د کسری کې یو علامت دا کنه چې کسره به راځي په صورت د څه کې فتحه کې په خبره پوه شوي نمبر 3 اعراب بالحرکت تقدیری حقیقي اعراب بالحرکت تقدیری معنی دا چې په الفاظو کې موجوده نه په الفاظو کې موجوده نه او دویم د تقدیری معنی او د حقیقي معنی دا چې یو حالت د بل حالت تابع نه یو حالت د بل حالت تابع جاء موسی دا مرفوع دی خو زمه ده خو تقدیرا ده په الفاظو کې موجود ده نه رأيت موسی دلته نسب موجود دی خو په الفاظو کې ښکاري مررت بموسی دلته جر موجود دی خو په الفاظو کې ښکاري نه نو دلته اعراب دی اعراب بالحرکت دی زمه نسب او جر دی خو تقدیری دی تقدیری ذکر دی چې په الفاظو کې ښکاري نه حقیقي ذکر دی چې یو حالت د بل حالت تابع نه دی یو حالت د بل حالت تابع پوه شوي اچھا حکمی ته راشئ تقدیری حکمی ته جاء حبلى رأيت حبلى مررت بحبلى نو جاء حبلى دا مرفوع دی رفع راغلی ده تقدیری ده رأيت حبلى نسب راغلی تقدیری مررت بحبلى دلته حالات جر د حالات نسب د تابع دی ځکه چې حبلا چې کومه ده نو دا غیر منصرف ده او په غیر منصرف باندې څه نشي راتلی کسره او تنوینه لهذا کسره په حبلا مررت بحبلا باندې تقدیری نه ده بلکې فتحه پې راغلی ده څه پې راغلی ده نو حکمي شو که نه شو تقدیریم دی او حکمیم دی په خبره پوه شئ څلورو سمت کې رالی اعراب اوس 5 نمبر ته راشو اوس به خبره شروع کوو د بالحرف څلور د بالحرکت شو که نه او څلور د بالحرف نو ګوره اعراب بالحرف لفظي حقیقي اعراب بالحرف لفظي حکمي اعراب بالحرف تقدیری حقیقي اعراب بالحرف تقدیری حکمي څلور شو که نه اوس ګورئ اعراب بالحرف دې ته وایي چې په اعراب راغلي په صورت د واو الف او یا کې ووي که نه وي او حقیقي لفظي څه ته وایي چې په الفاظو کې موجود وي ویلی کېږي او حقیقي څه ته وایي چې یو حالت د بل حالت تابع ګورئ جاء ابوک رأيت اباک مررت بابیک نو جاء ابوک په ابو باندې رفع راغلی ده کنه رفع راغلی ده واو راغلی ده رفع راغلی ده خو رفع په صورت د څه کې ده د واو کې ده په خبره پوه شئ او ضمه ده رأيت اباک دا د نسب صورت دی که نه دی نو رأيت اباک کې دا نسب راغلی دی خو د څه په صورت کې د څه په نسب د علامات کوم علامت دلته څه دی الف دی که نه نسب په صورت او په صورت د څه کې راغلی دی الف کې او مررت بابیک دا مجرور دی که نه خو او ویلی کېږي یا ویلی کېږي که نه ویلی کېږي نو لفظي شوه او ګوره حقیقیم ده ځکه چې دلته چې کومه دی نسب موږ ووي کم دی نسب مررت بابیک خو جر موږ ووي که نه لهذا دا مجرور دی نو یو حالت د بل حالت تابع هم نه دی یو حالت د بل حالت تابع هم لهذا دې ته به موږ وایو اعراب بالحرف لفظي حقیقي اعراب بالحرف لفظي او اعراب بالحرف لفظي حکمي مثال دا جاء مسلمون رأيت مسلمین مررت بمسلمین ګوره جاء مسلمون کې رفع راغلی ده په صورت د واو کې بالکل صحیح ده رأيت مسلمین نسب راغلی په صورت د یا کې صحیح ده او مررت بمسلمین جر راغلی په صورت د یا کې جر راغلی په صورت د یا کې اعراب بالحرف دی لفظیم دی حکمی دی
یو حالت د بل حالت تابع دی کنه دی مررت رأيت مسلمین هم یو شان اعراب او مررت بمسلمین هم یو شان اعراب په خبره پوه شئ نو په دې کې یو حالت د بل حالت تابع شو کنه شو نو دې موږ اعراب بالحرف لیکن لفظي حکمی لفظي نمبر 7 اعراب بالحرف تقديري حقيقي دا خو لفظي وشو کنه اوس په تقديري اعراب بالحرف تقديري حقيقي مثلا جاء ابو القوم رأيت ابا القوم مررت بابي القوم نو جاء ابو القوم اوس د تقديري موږ تعریف دا کړو چې په الفاظو کې صحیح موجود نه ویل کېږي هم نه نو ابو کې خدا واو موجود دی کنه خو ویل کېږي نه نو لہذا موږ به دې ته وایو تقديري او چون کې د واو الف او یا په صورت کې دي کنه لہذا دې ته موږ څه وایو سشي بالحرف وایو کنه اعراب بالحرف تقديري حقيقي یو حالت حقيقي وتذكروا چې یو حالت د بل حالت تابع جیسے جاء ابو القوم رأيت ابا القوم مررت بابي نو جاء ابو القوم کې دلته واو موجود دی تقديري دی ګوره په الفاظو کې موجوده ځکه چې لفظي تعریف موږ دا کړ چې په الفاظو کې موجود ویل کېږي کنه او د تقديري په تعریف دا کړ چې په الفاظو کې موجود نه او ویل کېږي نه دا په الفاظو کې اگر چې موجود ویل کېږي نه نو لہذا دا به موږ وایو چې تقديري اعراب دی پوه شئ او رأيت ابا القوم دلته الف موجود دی خو تقديري دی الفاظو کې موجود ویل کېږي نه ویل کېږي نه مررت بابي القوم کې یا موجود ده خو ویل کېږي نه نو اعراب بالحرف شو تقديري شو خو حقيقي شو څه شو او اخیری قسم د اعراب بالحرف تقديري حکمی د حکمی معنا دا چې یو حالت د بل حالت سي تابع یو حالت د بل حالت جیسے جاء مسلم الهند جاء مسلم مسلمو باندې رفع راغلی دا رفع راغلی واو رفع راغلی دا په حالت واو کې لیکن واو ویل کېږي نه ویل کېږي کنه نو لہذا تقديري شو صحیح ده او رأيت مسلم الهند نو مسلم الهند کې کسره راغله کنه نسب راغلی دی خو نسب په حالت د څه کې راغلی دی د کسرې کې راغلی دی نسب په حالت د یا تقديري کې راغلی یا مررت بمسلم الهند دغلته نسب راغلی دی او دلته نسب حالت جری تابع دی حالت جری په خبره باندې پوه شوي اچھا دا زمونږ سره شو د اعراب او اقسام نو د اعراب مونږه قسمونه جوړل سو اته سو قسمونه جوړل